عزیزانو صوم چې ده په عربي کې رکاوټ ته وایي. د صوم لغوي معنا رکاوټ. نروجه ته هم گویا رکاوټ ځکه وایي چې په دې میاشت کې سړی د ورځې رکاو شي د خوراک او اسکاک او تمام حاجت انسانی نه ټول ورځ سړی رکاو. نو دې وجنه په عربي کې صوم رکاوټ ته وایي. څنګه چې سړی د خوراک او اسکاک نه رکاو وي پروژه کې، داسې به کوشش کوي چې د جبه هم د تمام فضولیاتو نه رکاو. فضولیات کال 12 میاشتې خکار نه ده او پروژه کې خو بیا ډېر زیات احتیاط پکار. عزیزانو یو د روزې اوقات دي، دو با سکول دي نن ستاسو په مخ کې. یو اوقات د روزې او دویم بیا تراو باندې باس کول دي چې دا اترکات دي او کشل رکات. اوقات د روزې چې دي دی وخت کې تاسو یو هم په دې نه پوهیږئ چې سبا خطل چاته وایي. او نه په دې پوهیږئ چې غروب اوشینو شپه داخله شي دا چاته وایي. خپن شي په دې یوم نه پويږي ټول لکیر کا فقیر یې. د غړای بندگان یې خو چې غړای او ټیم شل ملټه کم وو شل ملټه د پاسه په وو پلانې او ډینګله. نو زه مغه د غړای حساب درته خیم. قران چې کوم حساب ویلې ده پاغه نه مونږ پویګو نه مونږ د ځان پویولو کوشش کړو. قران ویلي دي چې کلوا واشربوا، تاسو خورئ او اسکئ حتا تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ترغه پورې خوري او اسکي چې ترسو پورې د اسمان په دې کناره کې سپین تار ښکارش. د اسمان دی کناره ته وګوره یکدم توروالی کې تک سپین تار ښکارش. او چې دا سپین تار دا معنا نه لکه دا د جامو وینځلو تار چې ګندلو سپین تار دې ته نه وي. اغه سپینواله د سبا چې د سپین تار پشان د اسمان په دې کینګرو کې ښکارش. نو قران کریم فرمایي چې دغه وخت کې بیا تاسو خوراک سکاک بند کړئ. ثم اتم الصيام الى الليل.
چې روزه دغه وخت کې بند کړي نو بیا دا روزه به تماموي تر شپې پورې الی الليل. لفظ الی راغلی دی الی. په الی باندې ګورا علما او دا طالبان حضرات پوهیږي چې الی چې ده دا راځي د پاره د انتها د غایې او غایه چې دا په مغایه کې داخله نه لکه قران کې راځي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وینځي تاسو مخونه خپل او لاسونه خپل تر مرافق پورې. مرافق جمع د مرفق دا د لاس دی گیټای ته وای. اوس الا لفظ دل تم راغله نو آیا دا گیټای په فرضیت د غسل کې داخله دا او کنه دا داخله نو د الا معنا دا ده. اوس الا د الا دا معنا ده لکه زتا ته وایم چې الک ورشا تر دې دروازې د جمعات پورې نو د جمعات ته دروازې پورې ورشه د دې دا معنا نه ده چې بار کیوزا بدا دې طرف ته دننه سایډ ته چې دروازې ته ورسېدي نو زما وینا پورا شوه. فذهب الى باب المسجد ورشا تر دروازې د جمعات پورې دلته لفظ الی راغله الی باب المسجد تر دروازې د جمعات پورې نو چې د دروازې ته ورسېدي دا جمله تامه شوه. اوس بهر چې ده هغه په دې فذهب کې داخل نه ده تر بهر بنځ نو اوینځي تاسو لاسونه خپل تر مرافق پورې نو دا گیټای چې دا د دینه پاس دا لاس دا په فرضیت د غسل کې داخل نه دی. څومره تعلق چې د دې زیاده د جوړ نه لاندې لاندې دا په فرضیت د غسل کې دی دینه پاس لاس چې دی دا په فرضیت د غسل کې داخل دی. دا د دې لفظ الا د وجه. اوس اتم الصيام الى الليل تماموي تاسو روزه تر شپې پورې د دې دا معنا چې ورځ ختم شي او شپه لا داخله نه په دغه وخت کې به روزه ماته. ما په خبرو پوهیږئ ګورئ دا ته ډېر خراب خدای په پوهیږي چې الا دا معنا چې ورځ تمام شي او شپه لا داخله نه دغه وخت درو جماعت اوس دې باندې دال دے حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حدیث روایت ته د بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر فرمایل صلی الله علیه وسلم چې الله دې رحم په هغه قوم کی چې هغه په پښمنی کې تاخير کوي. پښمنه بالکل د سبا ته نږدې وخت پورې کوي او پرو جماعتي کې تعجیل کوي.
روجه زر ماتای او د نیو ټیم کې تاخير کوي. اوس زمونږ په دې ملک کې زمونږ مذهب دا دی چې پرو جماعتي کې به تاسو تعجیل کوئ، دې ته به نه ګورئ چې هلکه صبر وکړه شپه درې نیزې نه ده راختلې، نه شیخان میخان هلکه خدای ته ګوره چېرته بني ادم یې که څه بلا ګړی به هم لاس کې نیولي اسمان ته به داسې کوس پاس ګوري، هلته د جومات په دروازه کې ورته خلک ولاړي، هغوی د ده دې خولې ته ګوري چې کله به مهرباني وکړي. دی وایي چې ایله خو مې ایثار کړي یې د کافر بچو تختی به کم خوا. اوس چې ده بانګ نه وي ویلی ستا روژه نه ماتي، نو د ده نه اوس ته تپوس وکړه چې ته په کوم ځای کې د فلک الافلاک د سیارو نه را پرېوتی چې ته په داسې اوقاتو باندې پوهېږې چې ګړی ته هم ګورې او اسمان ته هم کوس، په وریځه کې به بیا کوم خوا ګورې. تاسو خیال نو دا یو لنډی بچه سقوخاني دا خدای پاک هر چاته ورکوي. لکه دې ملک له یو لنډی بچه سقوخاني خدای پاک بې نظیره تم ورکړې ده، ښځې لاندې ناستې یې خدای دې درته خیر کړي چې تر کومه بنا بې نظیره خو څه کوي هغه مور لاندې چې ناستې نه شرمېدلو. داسې شرمېدلی قوم به په مخ د ځمکه چرته وي لکه پاکستانیان چې مشایخ مولی دا بله ورځ پیران او مولیان چې ورته ناست د خدای د عظیم قهر انتظار وکړي، د خدای د عظیم قهر انتظار وکړي چې داغه د قهر په لپیټ کې به کله راځي او ما ته تیار ښکاري، ځکه چې د هغه خلقو د لاسه اسلام په شرمونو شرمیږي لګیا دی چې کوم خلق حاملین د قرآن او د حدیث ځان ته وایي، کوم خلق چې د قرآن او د حدیث امامان ځان ته وایي، د هغه خلقو د لاسه اسلام په شرمونو شرمیږي لګیا دی. نو چې دا د قوم رهنمایان وي او دغه قوم وي نو هغه قوم تماشا به وکړي چې په کوم طرف ته سیلاب یوړو، داسې عظیم د خدای د قهر په لپیټ کې به دا ملک راشي. او راغلی جزئی طور راغلی تاسو روزانه ګورئ دومره مړه شو، دومره هلاک شو، دومره هلاک شو، دومره هلاک. نو جزئی طور خدای رانیولی یی ځای په ځای هم هلاکوي، اوس د کلی طور رانیو انتظار وکړي چې کلی طور به تاسو خدای کله رانیسي. دا عرض داو چې لفظ الہ چونکہ حدیث دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دلتا بی بی عائشہ فرمائی چې تعجیل کوئے تاسو پرو جماعتی اوس د شیعو مذهب دا دی چې اغي زمونږ نه تقریبا 10 منټه روزه لیټ ماتي. دغه وجه څه ده چې بیبي عائشه سره د دوی لګینا د حضرت علی او د حضرت معاویه اختلاف چې او حضرت معاویه مرګره و بیبي عائشه
د دې روایت ته نو ځکه شیعه وایي چې د دې روایت ته مونږ په دې اړه عمل نه کوو دی 10 منټه وروسته روزه یا لکه د بیبي عائشه نکاح د 2 اخترو په منځ کې شوه اوس شیعه مذهب داده چې د 2 اخترو منځ کې نکاح جایز نه ده ځکه چې د بیبي عائشه نکاح پکې شوه نو مونږ هم د شیعه مذهب په سر راوچت کړی دی مونږ چې اختر نرستو واده کوو نو په 20م د روزې نکاح تړو او بیا اختر نرستو واده کوو ولی وای د 2 اخترو منځ کې بیا نکاح نه کوي دا سنیان مبارک چي دي سنیان دی او که هغه مذهب دوی کې عمران نه وته دا د اله معنا اوس په دا ورځ کې هر هغه شی د خوراک او اسکاک نه ته ځان بچ ساتي چې کم ستا په وس کې او بس کل شو روټای خوراک شو وغیرہ وغیرہ قصدن با لګې نه تیرې لکه سیګریټ شو د پوزې نسواری شو پوزه کې نسوار راخکل سپیلنو لګې شو د اگربتای لګې دا لګي قصدن آمدن سپیګمو تراخکل دې سره روزه ماته شي عزیزانو مارس کولو چې یو قصدن آمدن یو کار کول په دې روزه ماته شي یو دا چې بی اختیار سلای دا او تپک روانه او ټول ګرد او غبار دې پس پیغمو په خلنه نه وته دا ستاد اختیار شه نه دې په دې روزه نه ماتي کم شي چې ستا په وس کې وي او غته وکي په دې روزه ماته شي کم شي چې بی اختیار وشي په دې روزه نه ماتي د دې وجنه الله تعالی دې توفیق درکړي بل په دې ورځو کې کوشش د حلال رزق کوئ یو سټینو پروسه کال روزه کې مې د تاسو کو مالکا څنګه حال ده ډیوټای ته ځي کنه ځي ویلیاره چټي مې اغستا خو د روزه کې مې چټي وانه غستا مال چې کنور سنی او جماعت خو پیدا شي کنه نو په دفتر کې رو جماعت پیدا کول دې کې سوچ پکاري چې ته پوهې چې دا پیسې حرامي دي چې دا ما واغس دا ناروا دي او په هغه پیسو ترو جماعت راوړې او په شی بیا به ترو جماعت او دل حرام ستا خېټه تلاړ نو دا هغه قسم عبادت ته چې قیامت کې با مونږ ته په دې مخ راوښته شي او راته به وایي چې دا غستا د دنیا عبادت او چې تا په حرامو کړو دا خپل واخله او په دې تا ته هیڅ نه ملي د دې داسې مثال دی لکه سړی دیسی لوټ دکاندار لور کی او سودا په غواړي او هغه دکاندار په دا دیسی لوټ په دا مخولي چې خوارشه دا روند زو کته چې په دیسی لوټ مان سودا اخلي نو په حرام خوراک عبادت چې ده هغه دیسی لوټ ته
نو دیسی لوډ باندې سودا نه ملاويږي لہذا په دیسی عبادت جنت بم نه ملاوي اوس تنخوادار او تنخواه کم ده یا څه دا خو تاسو خپل کړی تاسو کړی نن نوای وخت اخبار وګورئ یو وکیل تله د امریکای ته علاج د پاره هغه وکیل چونکه د ابای خپل دی د ابای خپل دی نو په هغه وکیل 1 کروڑ روپے د سرکاري خزانه نه خرچ شو 1 کروڑ روپے حالانکه هغه سرکاري وکیل هم نه دی پرایویټ سره دی لیکن چې ابای سره لین دین دی نو 1 کروڑ روپے د سرکاري خزانه نه پاغه خرچ نو دا فیصله خو چې تاسو په خپل کړی دي او خپل چې دا بيزو کله کله په خپل ځان زخمی کی چې په خپل ځان زخمی کی نو دا نور بيزوګانې تپوس تراش چې تپور تراشي نو هغه داسې تپوس نه کوي چې څنګه ہے هغه ولا په دې زخم کې ګوت واچي او راي کوي د دې بيزو په دې زخم کې ګوت واچي او راي کوي یو په आवाज ور سره و اره یو بيزو راځي په زخم کې ګوت واچي په اتلار شي بل بيزو راشي په نو اره یو راځي او په زخم کې ګوت واچي او راکاږي نتیجه داشي چې د خپل بيزوګانو د لاسه زخم دومره وشليږي چې دا بيزو ته مړ شي نو تاسو بيزوګان یې زخم هم پزان کې پخپلا کړي اوس نوري بيزوګان هم چې تپوس لراځي او په आवाज کوي نو جاړي ولي جاړي ولي دا هو تا خپل ځانو ګرولو ځان دې زخمی